او زبرته یو خبر وکړم که څوک دا وایي چې دغه مرید ته څه شی میلاوږي کدا مرید لاړ شي اولیاء سره په ادب باندې په احترام باندې او التکینی الت صحبتو کا هغه ته څه میلاوږي حدیث واوري دا حدیث ابو حازم روایت کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې کله چې د قیامت ورځ شي او د قیامت په ورځ باندې اولیاء کرام ته الہ العالمین او فرمایي چې تاسو جنت ته داخل شئ تاسو جنت ته نه نوځئ وی اولیاء کرام مبارکان با الته ودرږي او چې په دنیا کې دو خلکو سره چا تعلق څوک یې مرید دی چاور سره تعلق دی چاور سره مینه را څوک یې دربار لراځي څوک ورته دعا کا څوک یې خدمت کا هر قسمه تعلق دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې دا ولی به هغه انسان د لاس نه ونسي بیا به اول کس دویم ونسی دویم به دریم ونسی حدیث کې راځي دینه به یو لوی چینج جوړ شي یو لوی چینج او بیا نبی علیہ السلام څه فرمایي چې تر څو پورې اخیرنۍ کس یادي دا غاټ یو چینج جوړ شي چې تر څو پورې اخیرنۍ کس جنت ته نه داخل هغه پورې دا ولی د الله جنت ته نه داخليږي دغه انسان ځان سره راکاږي دا خو وفادار خلک دي که یو انسان وی چې دغه اولیاء دربارونو لا خانقاهګاو لا دوی سره مینا دوی سره محبت په ځای باندې انسان ډایرک قران کریم اغه نه دین واخلی ډایرک حدیث اغه نه دین واخلی واخلی دا سبده خبره نه ده خدا خبر سره کومه چې دوی ته چې کوم لار د رب معلومه ده او دوی ته کوم لار د رسول الله مبارک معلومه ده اغه لار د رب او د رسول الله مبارک ما او ته بیان ده معلومه د دې یو مثال دی چې دغه شیخ آباد دی د شیخ جنید پېښوري رحمت الله تعالی علیه د عظیم دربار دی چې پکی پیکی کې د قادریه شریفي پهلوان دی دا څومره استانی چي دي څومره استانی چي دي د قادریه شریفي د ټول دغه صاحب مریدان دي دا د ټول مرشد دی هغه که د سواد سے مبارک رحمت الله تعالی علیه او که محمد صدیق صاحب د بشونو صاحب دی که حافظ محمد صاحب دی که محمد شعیب صاحب دی که د مانکی شریف صاحبان دی که د لوړګي شریف صاحبان دی که د ډاک شریف څومره دلته نږدې څومره دي او د قادریه شریفي مریدین دي دا ټول پهلوان دا دی دنه غټ څوک پکې نشته دا هډ افیس دی شیخ جنید پېښوري رحمت الله تعالی علیه دی اوس بزو وای مدلته یو کس ته د زیارت لرازي ماته لار معلومه ده یو کس ته په روډ باندې ولاړ دی هغه ته لار نه معلومه هغه بم راشي خلار یا نه ورته معلومه او ماته لار معلومه ده یو کس راغی شیخ بابا مزار لرازي زی چې پوی کړم په لار باندې خبر راځي او که په خپل خوخه باندې راشي دا مثال دی یو سړی وای قرآن ز خپل باندې وایم حدیث ز په خپل باندې وایم وی وایا خبره ده په دې کې هدایت دی او خدای پاک به دلالت نه بچکی خو که دغه خلکو در لراله اغه لار بدر ته وخی چې دغه لار په قرآن او حدیث کې تا ته نه معلومه اغه لار د رب بدر ته وخی د رسول الله چې دغه لار تا ته نه معلومه نو چې په خودل شوی لار باندې انسان څومره په اسانه باندې راضی کنه د خپل ځان نه انسان په یو لار باندې په دومره اسانه باندې نشی راتلای دغه خلکو قربت رب لا یزال سره حاصل کړی دی